السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ناظرین کرام، پرون ما ته چا یو ویډیو راولېږله د چرسدي یو ظالم شقي بدبخت سنګدیر پلار چې هغه د مریم په نوم باندې یوه وړه لور هغه چې کوم دی د 3 کالو لور په خپل لاس چې کوم دی د ساروی په شانتي د زنور په شانتي په هغه باندې چاړه راښکلې ده او خیال لکړی دی. یقین سره درته وایم چې دې اورېدو سره ما ته دا محسوسه شوله چې دورې جاهلیت نه غټ دورې جاهلیت کې مونږ پاتې کېږو. هغه لور چې هغه په دورې جاهلیت کې به زحمت ګڼې شوله، د شرمندګي باعث به ګرځېدلې وه، او چې د لور پلار ته بشارت ورکړي چې لور د پیدا شنو هغه به شرمندګي محسوسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل راتګ سره هغه لور ته هغه ښځې ته دومره مقام او مرتبه ورکړه چې د لور په شکل کې د پلار د پرې رحمت وګرځوله، د خور په شکل کې د ورور د پرې د عزت باعث وګرځوله، او د ښځې په شکل کې د خاوند لپاره د سکون، اطمینان او د جنت ته تګ، او بالخصوص او د ښځې په شکل کې د سکون اطمینان باعث او د ایمان محافظ وګرځوله، او د مور په شکل کې د هغه قدمونو لاندې د جنت بشارت الله رسول ورکو، دومره مقام مرتبه ورک. او په یو حدیث کې الله رسول فرمایي چې د خپل لور د بچي ښه تعلیم تربیت وکړو او زړه اخلاص سره په هغه باندې خرچه وکړه، نو دغه لور به په ورځ د قیامت د دې او د جهنم په منځ کې دا اړ ګرځي، او دغه لور به د دې لپاره د جهنم نه د بچ کېدو باعث ګرځي. ای بدبخت پلاره، تا په دغه دور کې چې نن سبا هر یو کس ته اسلامي تعلیمات رسیدلی دي، تا لاسونه نه دردېدل چې په خپل لور دا چاړه راتېره کړله؟ آیا تا زړه نه چوتېدلو چې تا په خپل لور باندې چاړه راتېره کړله؟ آیا د ستا ضمیر څنګه ګواره کړله چې د خپل بدن ټوکړه جګر ګوشه په هغه به څومره چغې کړې وي، هغه به څومره د تکلیف اظهار کړي، بابا نهاري به لګولي. یقین سره درته وایم دې ویډیو سره لیدلو سره نه صرف دا چې د هغه مور ته بلکې ټول مسلمانانو میندو ته پلارانو ته تکلیف رسېدلی دی. الله رب العزت موږ ټولو ته د خپل بچیانو بهترین انداز سره تعلیم او تربیت کول، هغه سره محبت او شفقت سره پیش کېدل موږ ته را نصیب کی. د خپل بچیانو د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها شانتي هغه سره محبت کول، دغه تربیت کول، الله دې موږ ته را نصیب کی. والله تبارک وتعالى دې هر بچی د داسې ظالم څنګه پلار نه او دغه عمل نه وساتي کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.